نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول بیا بل لور ورکړل چې یوی وفات شوله نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی زه تاله خپل لور په نکاح در کوم حفصه رضی الله تعالی عنہ وی تاله در کوم په نکاح داسې ښکلی پاک دور وی زه تاله خپل لور په نکاح در کوم یو بیبي دې مړه شوله اوس خو چې چا ښځه مړه شي نو خدای دې خیر کوي نو موږ ښځو کې به کونډه زوتېده خو سړو کې موږ کونډ نه و لیدلی اوس پکې سړو کې هم کونډ راووت چې کویده نه واده وله کوي وي کونډ خو نه دی د کونډ مطلب دا یوه ښځه یې مخکې مړه خو نه ده ګوره چې کونډ شو که نه دله زر رشته کوه ښه دله چې ته لور خور ورکې نو ګوره یو نکاح د پیغمبر په سنتو دی عمل کو بل د یو غمزده د زړه پالنه دی وکړل یو غمزده زړه دی خوشحاله کو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته زما لور د چې تاله په نکاح درک هغه ورته زه پکې سوچ وکم داسې ښکلی پاک دور چې دوه درې ورځې تېرې شوې نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام ته ما عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی چې لور در کوم د وی زه به مشوره وکم اوس راته څه ونه وي نبی علیہ السلام ورته عمر رضی الله تعالی عنہ وی ته مه خفه کېږه ستا لور ته به الله د ده نه غوره ورکي او ده ته به الله ستا د لور نه غوره ورکي عجیبه خبره ده نه ستا لور ته به الله د ده نه غوره ورکي او ده ته به الله ستا د لور نه غوره ورکي نو چې لږې ورځې تېرې شوې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې بل لور نکاح د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره وته بل لور یې وله ورکړله نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی ما وی چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ته خو زما د لور نه غوره میلو نبی علیہ السلام لور یې وغوښته خو زما لور ته به د ده نه غوره څنګه میلاویږي دا خو داسې صحابي دی چې اسمان کې ملائک حیا کې دا غاړه داسې کولو وکه نه نبی علیہ السلام ورته عثمانه غاړه بنده که ملائک شاته ووړېدل تا نه حیا کوي وی تا نه الله اکبر وی ملائک در نه حیا کوي خدای دې خیر وکړي خدای دې خیر وکړي زمونږ د بې حیایۍ انتها شروع ده انتها حیام والوتله د خویندو میندو حیا راله والوتې د الوتې دسی بی حیائی دی موبایل راوستله دسی بی حیائی چې الله دی رحم وکړي نو بس چې کم معشوم سره دا سپیړه شته دی زوا مور دی خواته په کټ کې نه کینی خور دی خواته په کټ کې نه کینی مورې خورې ته نه خبر چې د په دې سپیړه څه کتلی دي د ټول وجود کتلی دی کنه دی به د مور سره په کټ کې څنګه کینی دا ډیره بې حیایي راغلې ده یا الله زموږ